سلامونه په خیرونه سحر مو په خیر په خیر علی په خیر پښتونخوا ته څنګه تاسو ښه صحتونه ښه دي په خیر ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو مونږه د یو بل خوندور اپیسوډ سره تاسو په خدمت کې حاضر یو هغه خلک چې هغه د تعلیم سره شوق لري مینه لري هغه خلک چې هغه د تعلیم سره سره تربیه او یا هغه خلک چې هغه د ایجوکیشن سیستم چې کوم دی د اوسنی یا د پخوانی اولي سره څه سوال څه پوښتنه لري نو موږ سره نن داسې یو میلمناست دی چې د هغه خبرې د نالج او د پوهې نه ډکې دي نو زه تاسو سره دا پرامیس کوم چې نن پروګرام کاغه مور پلار ګوري کاغه ځوانان ګوري هغه سټوډنټس ګوري هغه د پاره ډیر زیات ګټور دی نو پلیز موږ سره اوسېږئ او بیا د هغې نه علاوه کوم خلکو چې د خوب پرابلم دی صحیح ده نو هغې دپاره نن پروګرام ډېر امپورټنټ دی چې مس یې نه کې خامخا یې وګورئ خو فلحال زه غواړم چې تاسو مونږ لاړ شو د ډاکټر وسیم جیم ته ګورو چې هغه نن د جوجو سره څه ایکسرسایزز کوي ځکه چې ایکسرسایز د ښه صحت دپاره ډېر ضروري دی نو راځئ چې وګورو السلام علیکم زه یم ډاکټر وسیم نوی اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو ډېر خلک مو ته وایي چې مونږ سره د ایکسرسایز ټایم نشته مونږ ډېر بزي یو جاب ورک داسې دی آفیسز کې کار دومره زیات وي څه مونږ ته ټایم نه ملاویږي د ایکسرسایز کولو نو نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته مونږ ښیو یو 20 منټس به هم نه لګي په دې ورک آوټ کې اوس تاسو خپل د ډے سټارټ کوم دی که دې ایکسرسایزونو نه والئ نو ډېره فایده به ستاسو ته وشي دا بهانه به ستاسو ختمه شي زمونږ سره ټایم نشته یا مونږ سره اکوپمنټ نشته ولې سر ډېر سمپل او ډېر زبردست ورک آوټ مونږ ستاسو دپاره راوستی دی نو نن به مونږ ګورو چې هغه کوم 15 ایکسرسایزونه دي تاسو به کوئ او په 20 منټس کې دننه به کیږي او انشاءالله ډېر افیکټیو به وي او تاسو ته به ښه زبردست ریزلټس ملاویږي راځئ جوجو نو نن مونږ به ایکسرسایز کوم تاسو دپاره سلیکټ کړي دي 5 ایکسرسایزز دي واکنګ لنجز جمپ سکواټ شو دې نه علاوه پش اپس به وي اور جمپ ټویسټ به وي اور های نیز به وي دا ایکسرسایزونه دي ټوټل 5 او کولو طریقه څه ده تاسو به ونس دا یو ایکسرسایز سټارټ کې نو 15 ریپیټیشنز به وي ټیک شو یا 15 سیکنډز دپاره او نان سټاپ به وي لکه یو پراپر سرکټ څه څومره دی که نه هغه به تاسو وداوټ ریسټ به کوئ لکه تاسو څه واکنګ لنجز سټارټ کړو نو واکنګ لنجز تاسو وکړو 15 یا 16 تاسو وکړو دې نه علاوه هغه نه پس تاسو جمپ سکواټس وکړو 15 ریپیټیشن 12 to 15 ریپیټیشنز وداوټ ریسټ اور بیا به تاسو پش اپس طرف ته لاړ شئ بیا به جمپ ټویسټ وي اور بیا های نیز نو دا څه کله کمپلیټ شي پراپر یو سرکټ نو بیا به تاسو یو 3 منټ ټایم اخلئ چې تاسو ریلیکس شئ تاسو ساه واپس بحال شي اور بیا به تاسو سیکنډ سیټ کوئ نو 3 to 4 سیټس تاسو ټوټل کولی شئ 20 منټس کې دننه دا ټول سیشن کمپلیټ کیږي نو راځئ وګورو څه کوم ایکسرسایزونه دي واکنګ لنجز نه سټارټ لوور باډي ډېر ښه ایکسرسایز دی دا بیک به ستاسو سټریټ ساسې اکثر خلک لکه ځان مخکې طرف ته بینډ کړي نو هغه کې بیا بل مسل ګروپ ټارګټ کېږي نو دا مونږ زیات فوکس کوو کوارډسپ دپاره هیمسټرنګ دپاره څه دا ښه زبردست طریقې سره ګلوټس هم ستاسو انګیج شي تاسو که لږ لین فارورډ شي مخکې طرف ته نو ګلوټس زیات انګیج کېږي ګلوټس زمونږ لارجسټ مسل دی نو دا زمونږ فرسټ ایکسرسایز شو وداوټ ریسټ به اوس مونږ ورځو جمپ سکواټس طرف ته که تاسو ته د نی ایشوز دي نو بیا تاسو دا ایکسرسایز به اوایډ کوئ که تاسو ته څه نی پرابلم نشته پینز نشته نو بیا تاسو دا ایکسرسایز کولی شئ وداوټ ریسټ 10 12 15 ریپیټیشن نه سټارټ والے څومره ستاسو دپاره لکه څومره ستاسو فټنس لیول دی ٹھیک شو لینډینګ کې به خیال کوئ څه ډېر تیزۍ سره به نه راځئ او مکمل فیټ باندې به تاسو ځان لینډ کوئ داسې نه وي چې صرف لکه تاسو ته څه نقصان ونه شي نو دې نه پس اوس راځو پش اپس طرف ته ډایرکټ به مونږ پش اپس طرف ته ځو 15 ریپس دې پراپر ایکسرسایز چل د پش اپس مونږ تاسو ته په تیر ویډیو کې ښیلی و چې څنګه کوم څیزونه به تاسو خیال ساتئ که تاسو دا پش اپس نشئ کولی نو نی پش اپس وکړئ که هغه هم نشئ کولی نو وال پش اپس وکړئ خو لکه دا سرکټ به تاسو داسې برابروئ جمپ ټویسټ به شي دې نه پس سلو
जो خو لږ تیز دی کې نو هغه لږ تیز هم کولی شي خو ستاسو خپل ترتیب سره خپل فټنس لیول سره لکه د اوبلیکس دپاره ډېر ښایسته ایکسرسایز دی ډېر زبردست او دې نه پس اوس های نیز شو نمبر آف ریپس هم تاسو شمارلی شئ ټایم هم تاسو شمارلی شئ خو ځان ته بس دا اوس مکمل یو کمپلیټ سرکټ وشو اوس به 3 منټس ریسټ وي او هغه نه پس دوباره به دا ایکسرسایز مکمل په دې ترتیب سره به کوو وداوټ ریسټ دې کې زموږ مقصد څه دی څه سټرنګ ټریننګ لکه د ستاسو مسلز ایکسرسایز کوم شو دا ورسره څه کله مونږ ریسټ پکې کم کو نو مونږ هارت ریټ سیوا کو نو کوم کسان څه فیټ برن کول غواړي نو هغوی دپاره دا ایکسرسایز ډېر زیات افیکټیو دی نو سٹارټ کوي ولې څه څو پورې ستاسو عمل نه وي کړی نو زموږ د ویډیو جوړولو مقصد به نه پوره کېږي نو سٹارټ یې کوئ عمل پې وکړئ چې ستاسو فایده وشي څه وایو هغه کوو هم او دا په د کیمرې ته شاته یو کس دی هغه په فرمایش باندې نو زه امید کوم چې ستاسو به فایده حاصله کړې وي ایکسرسایز کولو مقصد ستاسو فټ کول دي نو خبرو باندې عمل وکړئ چې ستاسو فایده وشي نیکسټ اپیسوډ سره به بیا حاضرېږو هغه پورې الله په امان نو لیدونکو زمونږ په خیر پښتونخوا کې څنګه چې تاسو ګوري هره ورځ زمونږ جدا جدا سیګمنټ جدا جدا ټاپکس جدا جدا ملمانې ځکه موږ غواړو چې په دې پروګرام کې ستاسو لپاره د صحت سره د انفارمیشن سره د انټرټینمنټ سره تړلي هر څه باید زمونږ د پخیر پښتونخوا په منیو کې تاسو ته اوسیږي سهار سهار دا وخت لیدونکو غواړم چې ورکوټ شان دموالو د مینې وروسته راستي نشو نو پخیر پښتونخوا ستړي مشئ په خیر یو وری بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زمونږ همیشه دغه خبرې چې استاد ته د مور پلار یعنی د درجه او هغه سي عزت ورکول پکار دی ولې ځکه استاد هغه دی چې هغه زمونږ د وطن آینده جوړي آینده او زمونږ استاد فیوچر څوک دی زمونږ ځوانان زمونږ پیغلي صحیح ده چې مور پلار د هغې تربیت وکړي خو د ټول نه زیاته ریسپانسبیلیټي هغه په استادانو باندې راځي داسې یو شخصیت دلته له ما سره ناست چې هغې د خپل ژوند 20 کاله دې فیلډ ته ورکړي دي په دې کې ځای لري پوهه لري او ډېر ځوانان او پیغلي چې دي هغه د دې وطن روزلي دي نو راځي چې هغې سره خپرونه مخې ته بوزو زه په ډېر درناوي سره محمد عارف خټک صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم ډېره مننه تاسو انویټیشن تھینک یو چې تاسو راغلی اول خو به زه شروع کوم د دې ځای نه چې خټک صاحب تاسو د کوم ځای یې خټک زه خو بیسیکلی د کرک سیمې نه تعلق ساتم او کرک کې زمون کلی نامه چې دا صابر آباد دی ما ارلی ایجوکیشن هم الته میټرک رسې الته مې حاصل کړی دی ها میټرک پورې تاسو کرک کې سبق ویل دی بیس کرک کې خپل کلی کې مې سبق ویل دی بلکې انفیکټ هغه ټیم کې پبلک سکولز پرایویټ نو کنه پرایویټ سکولز پورا کلی کې یو سکول وو او خلک بل 10 کیلومتره نه هم پیدل راتل پاکه سکول ته مطلب زما کلاس ویلو 10 کیلومتره فاصله به کولې نو راتل به
نو هغه ټیم کې ټیچران ډېر زیات ډیډیکیټډ وو، ډېر زیات موټیویشنل، ډېر لکه زمونږ سکول نه ډېر ښه کسان اوس خو تا نه ایکسپیکټ کوي چې ګورنمنټ سکول نه ښه کسان وځي که نه. نو دا راته وایي چې لکه دا د سټوډنټس کمال و، اوس سټوډنټس نه دي ښه شوي که نه اوس ټیچر کمزوري شو په سبق صحیح ټیچ کولږي؟ انفارچونیټلی زمونږ پورا سوسایټي چې دا هغه ډیټوریټ کوي ایتیکلی، ایجوکیشنلی، هر لحاظ سره لکه څنګه مونږ شاته روان یو. لکه ته د هغه ټایم میټریکولیټ وګوره، د اوس میټریکولیټ وګوره، تا ته به اسمان د ځمکې فرق وي. ته هغه ټایم کې ماسټر ډیګري هولډر وګوره، اوس ماسټر ډیګري هولډر وګوره، په هغې کې اسمان د ځمکې فرق دی. هغې کې سټوډنټان هم هغه دی، پورا سوسایټي هم ده. یو خو انفارچونیټلی د چیټینګ، د نقل، دا څیزونه، سفرش، هغه ټیم کې دا کانسیپټ نه و. زه تاسو ته یو اگزامپلز درکم. میټرک کې زمونږ بورډ اگزام و، زمونږ باندې چې چا ډیوټي وه، انویجلیټر و، هغه په خپل زوی باندې کیس جوړ کړی و. هغه دومره سخت سړی و، خپل زوی 3 کاله دپاره آوټ کړی و. نو هغه نه ته دا خو نشي ایکسپیکټ کوه چې هغه به تا الاو کوي چې نقل کوه یا تا سپورټ کوي یا سفارش څنګه تاسو یا رشوت تاسې. او نو اوس خو دا سیزونه ډېر زیات شول. نو هغې وجې نه او زمونږ ټیچرانو، زه خپله ټیچر یم، انفارچونیټلی مونږ اکه لیول هم نه دی. ګوره زه ټیچینګ خبره چې کومه، زمونږ پرایمري لیول ټیچینګ صحیح نه دی. پرایمري از د بیس. دنیا کې وګوره د ټولو نه زیات ریسپیکټ، عزت یا تنخواه چې ملاویږي یا پرایمري لیول او زیات ټرینډ وي. زمونږ پرایمري لیول ټیچران اک کوي چې هغه ته بل چا ته جاب نه ملاویږي، انفارچونیټلی هغه دې فیلډ ته راشي. نو تا هغونه دا نشي ایکسپیکټ کوله. ته ماته دا ووایه چې د پبلک سکول کې ټول ټیچران چې دي دې غریبانان چې بل چا ته جاب نه ملاویږي، بس پبلک سکول ته دننه شي. او وی ایکسپیکټ فرام دیم چې زمونږ ماشوم به ډېر زیات هائی کیلیبر هغه جوړ کړي. دوه تپوسونه زه لرم. یو خو تاسو وایي چې په دې کې د سوسایټۍ رول دی، نو د سوسایټۍ څنګه رول دی؟ او دویمه پوښتنه بیا زما دا چې تاسو وایي چې پرایمري لیول باندې چې کوم دی ایجوکیشن ډېر زیات امپورټنټ دی، د دې ولې امپورټنټ دی دا راته وایه. ګوره ستا بیس سټرانګ وي نو تا اټومیټیکلی یو کین ایکسپیکټ کې مطلب چې مخکې ته تللی شي. چې ستا بیس هم سټرانګ نه وي، پرایمري ایجوکیشن ستا ته ښې یونیورسټۍ، ته اکسفورډ نه سبق ووایه، که ستا پرایمري ایجوکیشن صحیح نه وي که نه، نو ته هغه لیول باندې ایکسل کولی نه شي. نو زمونږ دلته فوکس په هائی لیول باندې دی، په لوور لیول باندې نه دی. او سپیشلی ګورنمنټ سیکټر، زه دا وایم چې ګورنمنټ سیکټر کې ټیچرانو ته تنخواهې دې لیول باندې پکار دي چې خلک شوق باندې راسي. دویم دته ټرین پکار دی. ګوره یو پرایمري ټیچر چې دی که نه، هغه سایکالوجسټ هم پکار دی چې ته ماشوم ته ووایې چې دا فیلډ ستا دپاره ښه دی. زمونږ ته په سکول کې څه ویله کېدل، یا به آرمي افسر جوړېږي، یا به انجینیر جوړېږي، یا به ډاکټر جوړېږي. او دا که نشي جوړ، بیا ته افسر نه یې. په دنیا کې نوره هم انټرپرینور جوړېدلی شي که نه، نوره هم ډېر زیات فیلډ دي که نه. ورلډ وایډ ما ټریولینګ ډېر زیات کړی دی. ته یو ایس کې وګوره، اسټرالیا کې وګوره، جاپان کې وګوره، هلته کې په پرایمري لیول باندې چې څومره توجه ورکولی شي او په 5th کلاس کې ماشوم ډیسایډ کړي چې دا به د فیلډ ته ځي. زمونږ ماسټر وکړي لا پته ورته نه څه پته نه وي، اترور زوی مې هغه چې دی هغه ښه سیټ دی. نو وای ناټ چې مطلب چې هغه فیلډ ته لاړ شي، کېدای شي پیسې زیاتې وګټي یا نامه زیاته وګټي. نو دا یوه ډایلیما ده زمونږ سوسایټي والا. زه خو چې همیشه راځم په ټي وي چینل، په کوم چینل هم راځم، نو زه دا یوه خبره کوم چې زمونږ فوکس په پرایمري لیول ایجوکیشن باندې پکار دی چې ماشوم منټلی پریپیر کو. ګوره زما خپله 3 ماشومان دي، هغو دروړو کیلیبر ډفرنټ ده. اوس زه دروړو ته وایم چې ډاکټران به جوړېږي، نو دیٹ وډ بی سم هاو انفیر. صحیح. او سوسایټۍ څه رول دی په دې کې؟ سوسایټي خو ډېر پرومیننټ رول دی. ضروري خبره دی چې ګوره ماشوم څه نه جوړېږي، سوسایټل، فاینانشل، پیرنټل، ټیچرس اور فرینډس، دا چې میلو شي یو ماشوم ګرومینګ کوي. نو په دې کې یو سیز هم کمی وي. ټیک شو، لکه مونږ ولې وایو چې ماشوم چې د کریډټ کالج ته واچوه. اکیډیټ کالج مطلب دی چې هغه ته ښه سوسایټي میلاو شي، نو هغه ښه روان شي، مخته لاړ شي. اوکې، صحیح. ښه، نو دا راته وایي چې هغه ټایم سکول کې تاسو هغه فرینډز هم اوس تاسو سره کنیکټ دي او هغې هم ستاسو غوندې مخکې سبق ویله که نه؟ دا هم
دا ورستو کال ما یو ګروپ جوړ کړی دی ما میټرک کړی دی 1994 کې حاجی نو ا ګروپ نامه مې واتس اپ ور کړی دی 1994 نو اوس یو ځای کې ګمونګه په سکول کې وو 100 سټوډنټس 100 کلاس فیلو نو آوټ اف 100 زنه خو داس دي چې هغه واتس اپ نه استعمالوي زنه دکانداري کوي یا موبایل ټیکنالوژي دا سيزونه ته نو الموست 50 کلاس فیلو چې دی هغه ما یو ځای کړی دي کنه نو موږ خپل کې غپ شپ لګاو ګیټ ټوګیدر کوو نو هغه کې 100 کې ټول مختنه دي طریقو آوټ اف 100 د ویل شم چې 20% کسان چې دی هغه ماستر کړی دي هغه خزینو ته تللی دي او کې کلی سکول وی نو 20% هغه ټایم کې زه خدا وایم چې دا هم ډېر غټ اچیومنت دی that was just because of our teachers, just because of our parents. دا سکول خبر تاسو سره روانه ده اوس چې موږ خپل سوسایټي ته ګورو موږ په پاکستان کې ګورو نو موږ سره پرایویټ سکول دي سرکاري سکول دي اور هغه سره بیکن هاوس ټایپ دا سکول دي کنه نو دینه چې کله د سرکاري سکول نه تاسو ویل چې اوس هغه سند دي پاتې نه ټیچرز نه سټوډنټس بیا کومه پرایویټ سکول وګورو بیا د بیکن هاوس ټایپ نه درته چې دغه د درې بیلو زونه نه چې ماشومان راشي کنه یا دغه سیستم چې دی د تاسو ګوري چې دا به څنګه ټیک شي او د دې درې مختلف زونه چې کله ماشومان راوځي کنه نو هغه په سوسایټي د پاره څومره پوزټیو نه نیگیټیویټي سره یا بدیت سره د درو ډیفرنٹ مایند سیټ لکه بیکن هاوس ولته وایم چې هغه یو بیل مایند سیټ دی یا زمونږه آی سی بیز چې اسلام آباد کې دي آی ایم سی جی ټیک شو لکه دا دو یو بیل مایند سیټ دی خو زه به یو سجیشن خپل ویورز ته ورکم چې کله هم د خپل سټیټس نه اوچت سکول ته زوی ما اچوي ماشومان ما اچوي وجه دا دی چې هغه انفیریورټي کمپلیکس کې لاړ شي مونږه کوشش دای چې فیس چې څنګه یې چې مونږه جمع کو الته کې بیکن هاوس کې واچو نو بیکن هاوس کې می بي چې خلک هائی کیلیبر وی یا الیټ کلاس وی چې هغه سره مونږه میچ کوو نه فاینانشلی سوسایټل پوینټ اف ویو سره نو ماشوم چې دی ګوره یو ماشوم ته په مهران کې بوزا ابل چې دی هغه په انکلوزر کې راځي نو منټلی هغه خدا سیز هغه کوي کنه هغه اثر غورځيږي کنه مطلب نو خپل لیول سکول ته واچو نو دی بیا وایي چې لیول سکول کې بیا هغه ایجوکیشن چې مور پلار غواړي چې خپل بچی له ورکی د هغه لیول دی بیا وایي چې هغه ورته نه ملاويږي نو اب بیا څنګه کوي ګوره که وګوره سرکار سکول کې ټولو نه کمپیټنټ ټیچران وي ایز کمپیر ټو پرایویټ سرکار هاسپټل ته لاړ شه ټولو نه کمپیټنټ ډاکټران وي ایز کمپیر ټو پرایویټ اوکې سرکار ته پکار دی سوسایټي هم رول ادا کولته چې په هغه باندې توجه ورکړي او هغه ماشومان زمونږه معاشره کې انفارچونیټلی څوک چې انګریزي ویل شي کنه مونږ وایي چې هغه قابل څنګه وي هغه ایجوکیټډ ما هغه رز افیس کې څه خبره کې د زما یو کولیګ د هغه ته ما نماغه ته خبرې کوي نه ماته مې نه خو زم دلته کې ناس ته مال اردو راځي تعلم مې ته په انګلیش کې چا سر لګي ہے کنه نو وای نو ما سوچ کول چې د ټول تعلیم یافته نو زمنګ د خلکو سوچ فکردار چې ته انګلیش مې نو ته تعلیم یافته کو ته انګلیش نه مې نو تعلیم یافته نه لینګویج د کول پکار دي لینګویج بده خبره نه ده بالکل لکه هو ترقی چې چا کړی دا ایران رول کړی دی چاینا رشیا جرمنی د په خپل جبه کې ترقی کړی دا همداسې ده او ته چې د بل جبه وای اټ ډزنټ مین د کول پکار دي زه دا نه وایم چې څومره جبه د کول شي د کوي خو ترقی دا یاد ساته چې ته په بل جبه کې نشي کوه سوره سي چې ته په خپل جبه او سوري تاسو د یاد ساته بل جبه چې دا هغه بل کلچر راولي ابل ټریډیشن راولي ابل ایتھکس راولي ویلیوز راولي ستا خپل جبه چې دا نن چې زما شوم بوزم کرکتا زه وسره اردو کې خبرې کوم یا انګریزي کې خبرې کوم دا یو نن سبا شووینست دی چې زما بچي خو اسلام آباد کې سبق وای ډېر هائی کیلیبر سبق وای یاد ساته خپل جبه مورنۍ جبه کله هم مې روا دا ستا ویلیوز دي دا ستا ایتھکس دا ستا بیس ډیره ښایسته خبره تاسو وکړه چې نورې ژبې زده کول کمال دی او نورې ژبې که تاسو وایو نو هغه د نورو خلکو کلچر راولي ډېر ویل ډېر سټرونګ پوینټ دی ستاسو زه چاینا ته هم تللی یم زه رشیا ته هم تللی یم او مغلته کې یو هم دا و چې لکه څنګه تاسو ویل چې څومره هغوی ترقي کړې ده خو د هغې نه چې تاسو لاړ شئ هغوی خپله ژبه کې خبرې کوي
او دغه یو خبره ده چې کله تاسو دې ملکونو ته لاړ شئ تاسو به چې هغې ښارونو کې لاړ شئ که د هغې هر یو ځای ته لاړ شئ د هغې کلچر د هغې اوسېده د هغې خلک تاسو لګي چې دا ردیزي خلک دي تاسو ملاوټ نه لګي که زه غلطه نه یم که نه ملاوټ به درته پکې نه ښکاري په چاینا دغه دوه ځایونو ته خو زه لاړه یم که نه نو هغه ښه سرداره ته وایي چې هغه وخت کې څنګه چې تاسو ویلي پرایمري ایجوکیشن کې داسې نو چې هغه وخت کې به تاسو د وړکوال نه ډیسایډ کول چې زه به ډاکټر جوړېږم یا به دا نو تاسو د ایجوکیشن هغه وخت کې دغه پریشر چې ډاکټر انجینیر به جوړیږي او هغه نور خلک د تاسو څنګه ډیسایډ کړئ چې په خپله چې نه زه به ډاکټر انجینیر نه جوړېږم یا به آرمي ته نه ځم یا پایلټ نه جوړېږم زه به ځم ایجوکیشن فیلډ ته پاکستان کې څوک چې څه جوړ شوي دي هغه خپله نه دي جوړ شوي هغه انسیډنټلی جوړ شوي دي ټیک شوله که نه دلته کې خپله مرضي نه چلیږي که تا تره ماما چاچا هغه که چېرته سیټ وي نو ته چې هغه ته ګورې نو هغه آیډیالایز کوې نو هغې مطابقه چلیږي زمونږ ټوله فیملی چې دا 1950s نه په آرمي کې ده نو اټ واز مای ډریم چې زه به آرمي ته ځم انفارچونیټلی زما سلیکشن نه وشولو خدای پاک په هر کار کې بهتري وي ما ایم انګلیش وکړلو ما ټیچینګ سټارټ کړلو خو چې ټیچینګ مې سټارټ کړلو ما چې کېدای شي زه خو د فیلډ دپاره ډېر موضوع یم آی انجوی ټیچینګ ټیک شوله که نه نو بیا ما ته آپشنز راغلل ما ډفرنٹ ځایونو کې سلیکشن وشو خو ما ټیچینګ لاین پرې نه ښودلو زه په ټیچینګ لاین کې بیا ما ایم بی اے وکړله بیا مې ایم فل وکړلو بیا مې پی ایچ ډي وکړله او بیا مې پوسټ ډاک وکړو یشار یونیورسټي ټرکي نه او اوس لګیا یم خو زه آی ایم ویری مچ سیټسفاید لکه زما ته چې خپل سټوډنټان میلاویږي پرون زه لاړم په سوپر مارکیټ کې یو دکان کې ولاړ یم مخامخ یو سټوډنټ راغلو چې 2005 کې زه ستا سټوډنټ پاتې شوی نو دا سیټسفیکشن یو انټرنل فیلینګ چې که نه مطلب چې زه ایکسپریس کولی نشم که نه نو زه خو ډېر سیټسفاید یم فاینانشلی هم او ریسپیکټ وایز مړه ټیچینګ کې ته ماته ووایه اسلام آباد کې داسې یو ډپارټمنټ نشته چې هلته زموږ سټوډنټان نه ناست او دا زموږ ایسټس دي صحیح او نوره مطلب چې ته خپل ډیډیکیټډ وي خپل فیلډ ته اټومیټیکلی یو ویل ګیټ ریسپیکټ داسې خبره ده بالکل دا منم سرداره ته وایي چې تاسو څو ماشومان دي څو وروڼه خویندې تاسو خپله زما خو اووه خورکۍ دي او ماشاءالله زه یو ورور یم زما مور زما پلار هم دی مور مې هم ده او ځکه چې زما پلار وفات شوی وین آی واز ان کلاس 4th هغې مو سبق ویلی دی ټولو خویندو دی ایون زه حیرانګۍ خبره ته وکړم چې زموږ کلی کې جیناکو سکول نه نو زموږ کلی چې دی هغه د کرک نه 25 کیلومیټرز دی نو زما خورکۍ به مور مو موټیویټ کولی چې تاسو به سبق ته ځئ نو 87 کې زما خورکۍ میټرک کړی نو پورا کلی کې 3 جینکو میټرک کړی مای سسټر ون اف دیم نو زما سورس چې دی موټیویشنل سورس goes to your mother ماشاءالله مای مدر او بل دې نه علاوه زما کور ولا چې دا هغه هم پی ایچ ډي کړی دا هغه هم فاینانس کې ماشاءالله شي از ورکینګ as a faculty member in one of the universities او زموږ دواړه ټیچینګ پروفیشن کې یو بٹ وی آر ویری مچ سیټسفاید نو لو میریج دی که ارینج میریج دی ارینج میریج ها نو بس اغاز لکه مور چې یو زمي د نزول په خپل خو باندې کوم نو څنګه د بیا د سیم خپل فیلډ والا جینې کتلې ده بس قسمت خو that is not love marriage او تاسو ماشومان دي زما درې ماشومان دي سکول کې سبق وایي ماشاءالله ها صحیح ده په ایجوکیشن باندې تاسو سره خبرې وشوې سټوډنټس دي ظاهره خبر تاسو خپل هم سټوډنټس دي تاسو دا خبرو کې چېرې د ټیچر اوس هغه سي نه دي که نه نو سټوډنټس هغه سي دي یا سټوډنټ هغه سي انټرسټ لري اوس خو ډېر فیلډز راغله که نه اول پخوا خو دومره زیات نه ول که نه نو تاسو څه وایي چې سټوډنټ باندې دا اوسني چې کوم سټوډنټ دي تاسو څونه سیټسفای او تاسو وایي چېرې دوی څومره ښه دي په سبق کې دوی شوق لري یا مخکې توکي شو یا شارټ کټ نه یوز کوي ځکه ډېر خلک شارټ کټ هم اغوستل غواړي چې زر ما خو جی پیله دا یو خبره وکړله چې د مونږه سوسایټي اوورآل ډیټوریټ کوي ریسپیکټ وایز ایجوکیشن وایز انټیګریټي وایز مخنه غواړم دا خبره ماته کول پکار دي یا نه دي کول پکار خو ما تاسو ته اگزامپلز درکړو زما تره مشر تره مې اوس وفات شولو 2-3 میاشتې کېږي هغه میټریکولیټ و هغه آرمي ته تللی و هغه ته پوره ډکشنري یاده وه هغه سره زما یو ځل په جګړه شولم نو ما ورته ووایي چې آی هیو ډن مسټیک نو هغه په غوسه کې شو چې خپل انګریزي چیک کا وی چې آی هیو کمیټډ مسټیک وی آی هیو ډن مسټیک نه
مطلب دا دی چې ما ایم انګلیش کړو خو هغه میټریکولیټ هغه ټیم له سره دومره زیات کیلیبر کسان پروډوس کېدل چې اوس چې دی مونږه هوپ فار د بیسټ مونږه دا نشو ویلی چې مطلب چې مونږه ډېر نا امیده یو پاکستان ینګ جنریشن دی ینګ جنریشن که زمونږ په صحیح لاین ولګو صحیح یوټیلایز کو بلیو ان می چې زمونږ څومره ینګ جنریشن دی دومره په دنیا کې هیڅ چرته نشته خو چې زمونږ جابز لحاظ سره هم ډېر ډایلما ده که نه لکه جابز نشته ده بالکل جابز نشته ده انډسټري نشته ده نو هغې وجې نه خلک شارټ کټ دغه کوي خلک وایي سبق چې ووایي هغه څه کړي دي نو چې زه ووایم نو ما به څه مطلع چې وکړه که نه خو ستاسو پترو زه یو پیغام پښتنو ته دا کومه ګوره مونږ پښتانه چې اسلام آباد ته راشو که نه مونږ یو غټ پرابلم چې فیس کوو دیټ از لینګویج زه یوې سیمینار کې انوایټډ وم اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې هو از د ریئل پاینیر اف کمیونیکیشن ما ته پته نشته ده خو دیٹ از د 6th or 5th لینګویج وچ آی هیو اډاپټډ زما لینګویج پښتو ده دیٹ از ناٹ ریئل پښتو وین آی کم ټو پېښور دین آی سټارټډ انادر لینګویج یوسفزئی پښتو پیښوري پښتو او اسلام آباد ته چې راشم بیا به لږ پنجابي لږ پټوهاري اچھا اردو به هم زده کوم دلته کې به عربي هم زده کوم او انګریزي به هم زده کوم نو مونږ هر ټایم کې په دا لینګویج کې پزلز وو زه پښتنو ته وایم چې ګوره د پښتو اردو سره سم ملاپ نشته ده صحیح ده پښتون که ډېر پړه لیکه شي هغه اردو کې میسټیک کوي ځکه چې د دې لینګویج سره ملاپ نشته ده زموږ پښتو کې واول زیات دي په انګلیش کې واول زیات دي نو د دې خپله کې لینک ډېر زیات دی نو زما دا یو سجیشن دی ریکمنډیشن دی چې خدای دپاره انګریزي چې ده که تاسو پروفیشنلی ګرو کوئ زموږ سره سیکنډ چایس نشته ده اردو کې لکه مونږ ګرو کول غواړو مونږ نشو کولی یاد ساته چې کوم ماشومانو دې ځنه سبق ویلي دي هغه اردو به ښیي چې کوم ماشومانو هلته نه سبق ویي یا ویلي دي ټیک شوله کړه هغه اردو هغې لیول ته نشي رسوه او زموږ سیسټم دا دی چې ګوره هر سیز په انګریزۍ کې دی ستا پی ایم ایس ایگزام په انګریزۍ کې دی ستا سی ایس ایس ایگزام په انګریزۍ کې دی ستا ټول بکس په انګریزۍ کې دي ستا ټوله انټرویو په انګریزۍ کې ده نو کوشش کوئ که تاسو اردو نشم زده کولی هېڅ مسله نشته خو انګلیش چې دی خامخا ځکه چې ته به کمیونیکیشن خو به کوې که نه نو پښتو کې خو لیمیټډ کسانو سره به کوې نو فار دیٹ یو نیډ انادر لینګویج او انادر لینګویج چې دا انګلیش چې دا موږ ته سوټ کوي صحیح ډېر ښه دا راته وایي چې ستاسو ټیچینګ سره رخصت ویل دی چې کله تاسو سکول یا کالج ټایم کې وئ نو تاسو لوبې کمې خوښې وي یا لوبې په خپل هم چې کمې کړې دي زما ماشومان چې اوس ټیب راوالي که نه نو هغه سهار نه ماښام راسې کېنوه هغو ته پته نه وي زمونږ ټایم کې خو دا څیزونه نه وو فزیکل گیمز وو کرکټ مو ډېر زیات کړی دی فټبال مو کړی دی هاکي مو کړی دی ګولي ډنډه مو کړی دی بنټې مو کړی دی هر قسم ته فزیکل اکټیویټي بس روان مونږ پکې میاشت کې او ستاسو د خوښې اوس چې ګورئ که ټي وي باندې تاسو ته کله ټایم میلاویږي کم یو گیم چې کوم دی هغه تاسو ګورئ زما کرکټ پاکستان کې یو گیم دی کرکټ دی چې هر سړی مطلب چې کرکټ زه اکثر دا تاسو مې د استرالیا مثال درکړو استرالیا ټوټل آبادي 2.5 کروڑ دی او زمونږ 20-22 کروڑ ده خو زمونږ 20-22 کروڑ کې 6 کروڑ چې دي دا د کرکټ پلیران دي ون وے اور ادر هر چا کرکټ کړي ټیک شو راکنه هو مونږ په هغې کې 11 پلیر نشو سلیکټ کوه چې د استرالیا مقابله وکړي هغې وجه څه ده هغې وجه دا ده استرالیا صرف په کرکټ کې مخکې نه ده هغه په هر فیلډ کې مخکې ده هغې وجه دا ده چې هغه پرایمري لیول ایجوکیشن کې ماشوم سایکو ګوري چې دا انټینشن یې کوم سایډ ته ده او هغې مطابق هغه فیلډ ته ځي هغې کې ایجوکیشن ورکوي هغې کې ګرو کوي صحیح لکه هغه باندې امپوز کیږي نه یا امپوز کیږي لکه 2.5 کروڑ آبادي ډېر کم آبادي ده اف کورس نیوزیلینډ وګوره 56 لک آبادي ده او هغه انډیا ته شکست ورکوي 1.5 ارب آبادی والا ټیک شو لکه ځکه چې هغلته پروفیشنلیزم ډېر زیات دی او هر فیلډ کې ایکسپرټ کسان دي زمونږ چې دی لکه هر سړی کرکټ کوي مے بی یو ار ټو ګډ ان فټبال خو فټبال هغه نشته مے بی هاکی زمونږ قومي کھیل دی خو بالکل نام و نشان یې نشته ده یو پورا اسلام آباد کې مخل کې یو ګراوند دی دلته کې او دې نه علاوه د هاکی ګراوند هم نشته ده د هاکی بالکل ښه دا راته چې ستاسو د خوښې پلیر څوک دي
کرکټ کې خوښې پلیئر خو زما خو انضمام یو شاید افریدي خو د هر چا خوښ دی ځکه چې پښتون دی پښتون هم دی او بل بولډ دی ښه او هغه کې صرف کوالټي بیسیک کوالټي دا وه چې هغه به ډیسایډ کړی چې زه مطلب د پلیئر ته به چوکه وایم چاکه وایم که نه هغه د نه کتل چې دا میګرا دی دا بریټلي دی دا څوک دی څوک نه دی مطلب چې بولډنس هغه کې ډېر زیات و زما خو هغې وجې نه ډېر زیات خوښ و اوس اخو ریټایرمنټ دغه وکړو اوس څوک دی په دې موجوده ټیم کې څوک موجوده ټیم کې خو بابر اعظم ډېر ښه پلیئر دی ډېر ښه سالډ پلیئر دی لکه بیټسمنان پاکستان کې ډېر کم راځي پاکستان بالینګ د پر مشهور دی ځکه زموږ ښه بولران پروډوس کوو بیټینګ د پر دومره زیات نه دی خو هغه یو کمپوز بیټسمین دی دا د وکړي چې کامیاب شي د ټیم لپاره ملک لپاره ښه تاسو را ډېرې ښایسته خبرې مو کړې اخره کې زه دا غواړم چې دوه لارې بخای یو زمونږ تر ځکه چې تاسو کومې خبرې وکړې په دې کې د سوسایټي سره د ګورنمنټ هم سپیشلی زمونږ زیاتره خلک چې د هغه پرایویټ یا نور سکولونه چې کومې د هغې فی نشي برداشت کولی که نه یا تاسو چې څنګه وي چې هغه به احساس کمترۍ کې ماشوم راځي چې هغه سکول کې دی دا داخل کې او بیا ځي او دا څیزونه نو دا راته وایي چې مور او پلار څه ډیوټي ده چې هغه خپل ماشوم له ښه ایجوکیشن هم ورکړي او منټلی چې څنګه تاسو دا ویلي چې د هغه ماشوم شاته بیک ګراوند فیملی هغه راځي او د ماشوم راځي نو هغه پرابلم هغه ته منټلی جوړ نشي او بله خبره دا ده چې زمونږ ځوانانو ته سټوډنټس ته څه پکار دی چې ایجوکیشن کې هغوی سوای د دې نه چې اګزام ورکړي ډیګري واخلي تاسو به څه رایې ورکوئ چې هغوی نورو کومو خبرو ته وایي پام ولري دا دوه هغوره دې کې دوه درې څیزونه دي یو خو مور پلار ته پکار دی پیله کار پکار دی چې سړي ټایم ټیبل صحیح وي ښه زمونږ ماشومان نن سبا ماشومان ته مثال درکوم د شپې 2 بجې رسې ویښ وي 3 بجې رسې ویښ وي سهار چې سکول ته ځي هغه نیم ودی نیم ویښ وي that is not the way ګوره زمونږ ښه څیزونه چې دي هغه نورو خلکو ته ورکړل او بد څیزونه مو هغونه واخیست تا چاینا I have been 4 times to China ٹھیک شوله که نه ایون یو ایس کې سهار 15 بجې خلک نشته کوي 11 بجې د غرمې روټۍ خوري او ماښام 15 بجې روټۍ خوري نو روټین پیله خبره ده چاینا کې خو 15 بجې روټۍ خوري 6 بجې دی په سړکونو باندې هغه خپل هغه ایکسرسایز ډانس میوزیک لګېدلی ټول چاینیز په سړک باندې ګډیږي په لاره کې ګډ شي او د هغې نه پس څنګه چې دوی چې څنګه ماسخوتن نه مخکې بیا ودوي بالکل ایگزیکټلی دویم د هغه دوستانو باندې به نظر ساتئ دریم زما مې نیا مې ماته یو خبره کوله وی چې بچیا نوکري به څوک درکړي خو افسري چې دی هغه به ته خپله حاصلوي دا به د هغو ذهن کې اچوئ چې دا به نه وایي چې زما پلار تره ماما دا څه غټ افسر دی زما به ورته افسري که ته غواړې افسري به خپله حاصلوي اور فورت چې دی دا ټیبس وغیره نه کوشش کوئ فزیکل اکټیویټیز دا اوس چې موږ تاسو خبرې وکړې که نه دو څیزونو ته خو ملګرو نه ډېر زیات په خیال ساتئ زیاتتر چا سره کینی چا سره 90% کسان زه ته وایم لکه یو ملګری دی هغه سرګټس کی نه بل وسره کینی 2 ورځې به اسې وسره کینی 3 ورځې به یو کش ولګوي به کش کې مطلب چې هغه سرګټو ته لاړ داسې نورې خبرې هم ډېرې شته دی نو زه خو دا همبل سجیشن مې دی چې ټایم ټیبل صحیح کی او دویم دا د په ذهن کې احساس وای چې بچی که مخ ته ځي زه یو ځای ته لاړم مطلب چې ما وی چې څه نامه دی دا ما ته چې فلانا نامه دا ابل کس چې و هغه ته وی چې زه د فلاني سړي زوی یم وی چې شناخت چې دی هغه سړي د خپل وي د پلار نه دا یو بونس پوینټ دی نو که ته مخکې تلل غواړې پلار دی غټ سړی و دا از سمثینګ بونس وچ یو هاف ګاټ اټ خو ته باید خپله پیژنګلو آیډنټیټي جوړه کړې ته خپله مطلب چې مخ ته ځې او کوشش به کوې محنت به کوې otherwise you don't have second option and students چې دي کم یونیورسټي لیول تاسو خپل هم چې دي کالج یونیورسټي کې چې کله دی وی الکان جنګي students زه خو ګوره سټوډنټانو ته دا خبره کوم چې if you want to become a big gun you have 3 options پهله خبره دا ده چې ته به ټیکنیکلی ډېر زیات ساوند وي که ټیکنیکلی ساوند وي که نه تا ته د نورو څیزونو ضرورت نشته قدیر خان خبرې کوي یا نه کوي خو قدیر خان هر سړی پیژني انضمام خبرې کولی شي یا نشي کولی خو هر سړی پیژني ټیکنیکلی ساوند دا کیمرامین دی دا خبرې کولی شي که نشي کولی خو که هغه خپل فیلډ کې ایکسپرټ دی ټیک شوله که نه نو دته د خبرو کول ضرورت نشته خو که ته ټیکنیکلی ساوند نه وي بیا 2 څیزونه دي چې تا هیلپ آوټ کولی شي چې ته مخکې تللی شي یا خو اورل کمیونیکیشن
یا ریټن کمیونیکیشن. زمونږ د یو خبره کوو چې کمیونیکیشن از د لایف بلډ اف ارګنایزیشن. کمیونیکیشن از لایف بلډ فار ایوری ون از ویل. اوباما چې و، اوباما ولې امریکې پریزیډنټ جوړ شو؟ هغه د یو افریقي ملک نه راغلی و. ته پاکستان کې ایکسپیکټ کولی شي چې داسې یو کس به راشي؟ هغې مین وجه دا وه چې اوباما یو ښه سپیکر و. او سپیکینګ کې دوه څیزونه دي، یو چې تا سره آوټسټینډینګ نالج وي، یا تا سره سینس اف هیومر وي. سینس اف هیومر مینس چې مطلب چې ته کس چې دی ګوره نیچرلی هر 15 منټ نه پس ته انسان اټینشن چې دی ډایورټ کیږي. نو اٹ از سینس اف هیومر یو هاف ټو برینګ هیم بیک. صحیح. ډیره زیاته مننه چې راغلی. تھینک یو سو مچ. تاسو لایف کې نوري کامیابیانې تاسو غواړم. الله تاسو له صحت او خوشحالۍ درکړي چې تاسو زمونږ د دې هیواد د دې ملک نور بچیان چې کوم دي هغې ته هم زده کړه او یو خو زده کړې، یو د هغې تربیه وي چې استاد کومې خبرې چې موږ تاسو سره په یو څو منټو کې په پروګرام کې واقعا چې موږ ته هم ډېر سره وبخل، موږ ډېر څه زده کړه ستاسو د خبرې نه. نو هغه سټوډنټ لکي دي چې تاسو نه سبق وي، یقینا چې ډیلی تاسو کلاس ته ځئ نو هغې په معلوماتو کې د هغې په شخصیت جوړولو کې پرسنالټي جوړولو کې ستاسو ډېر لوی کردار دی. ډېره زیاته مننه. تھینک یو. لیدونکو هم دې سره اوس یو دمالو په خیر پښتونخوا. ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو خوب ډېر ضروري دی. صحیح ده. هغه خوب نه چې موږ وایو چې موږ خوب ولیدو، یعنې ډریمز نه یادو ما، هغه خوب چې موږ وده شو، آرام شو، زموږ بدن زموږ ذهن ورسره آرام شي، ډېر ضروري دی. خو کله داسې هم کیږي چې ځینې خلک وده شي او بیا چې راپاسي نو د هغې نه زیات ستړي وي او یا په سر کې درد وي، یا په سټ باندې درد وي، یا په لاس درد وي. خو شارټ کټ دا چې سړی وده شي نو ریلیکس شي. خو چې ځینې وخت ځینې خلک وده شي نو هغې وایي چې زه خو نور هم ستړی شوم، یا چې زه راپاڅېدم نو ماته خو لګېده نه چې ما څو ګنټې خوب کړی دی یا ما ریسټ کړی دی. نو ځکه نن موږ په خپل ټاپک چې دی ایښی دی زموږ چې کوم ډاکټر برهان دی، تھراپسټ دی، هغې سره د خوب په باره کې چې هغې سره موږ خبرې وکړو چې د دې وجوهات څه دي چې ځینې خلکو ته دا مشکلات دي، یا د دې به پراپر طریقه څه ده، که دا خوب فزیکل د باډۍ سره څه تعلق کې شته دی، داسې چې پوسچر دی د خوب کولو صحیح وده کېدل څنګه دي، نو هغه به دې تپوس کوو. اول خو ډاکټر برهان ستړي مه شئ. تاسو ښه صحت ښه؟ الله کرم دی. بالکل ټیک. نو ما ورته ویل زه به نن بلیک ډریس اچوم نو دم واچوم. دې ته وایي سیالي. سیالي ورته وایي. سیالي خو مخکې خو یو کار چې د تورې سپلی چولې دي او تاسو تورې نه دي. ما تورې نه دي سپلی او ما تورې سپلی ځکه ونه چې ما چې بس څه ورته ویل چې بیا لږ ډفرنس خو چې لږ ډفرنس پکې ښه. برهان دا راته وایي چې لکه څنګه ما وویل کله کله ما سره هم داسې کېږي، زه به وده شم او زه کېدای شي چې ډېر وخت خوب وکړم خو چې راپاسم ستړی یم، وجود مې خوږېږي، اوږې مې خوږېږي. زه هم دا نو څنګه چلو دا په کار خو ده چې اکثره خوب سړی وکړي راپاسې فرش وي که نه. نو زه دا تپوس کوم چې د اولنۍ که نه چې د خوب صحیح طریقه څه ده، لکه د ملاستي د خوب دپاره چې وده کېږي آیا دا پوسچر ضروري دی؟ د دې تعلق شته د خوب نه پس چې راپاسي سړی چې یا فرش نه یا ورته تکلیف وي؟ دا داسې ده لکه څنګه چې تاسو چې لکه زه وده شم 15 شپږ 7 غنټې خوب به م وکړم چې بیا راپاسم بیا مې هم لکه بس تندی مې ترې ونیولې او لکه دغه سټرسفل غوندې کنډیشن وي. داسې دا ټول تعلق د دې پوسچر سره دی. لکه موږ تاسو د مخکې پروګرام کې سیګمنټس کې موږ ډیفرنٹ خبرې وکړې چې لکه د سیټینګ پوسچر داسې پکار دی، آفیس پوسچر داسې پکار دی، سټینډینګ پوسچر داسې پکار دی. دا سلیپینګ پوسچر یا سلیپینګ پوزیشن دا هم ډېر زیات ضروري دی. هغه داسې چې لکه مثال کے طور پر لکه اوس زموږ دا خلک چا په لاس داسې کړی داسې به ودي، چا لاس په بیډ نه لاندې ځوړندي، ټیک شو جي، او څوک الټم لاس دی، د لاس د پاسه الټم لاس ځینې خلک د خپل لاس یې د هغې د پاسه لاس اکثر بیا څه کمپلینټ کوي یاره وایي زما دا لاس چې کوم دی وده کېږي سون کېږي. نو داسې دی چې لکه اوس د نیک پوزیشن پای کې ډېر زیات امپورټنټ دی چې خلک 2 درې درې بالښت استعمالوي. او دا هم ده چې څونه وایي بالښت اوچت نو دومره نو هغه څه ده لکه هغه چې اوس مثال کے طور پر ځي که زما بالښت پروت دی که نه ټیک شوه او دا 2 درې بالښته شي زما دا سټ په داسې شي که نه زه به داسې ودیم. نو
نو دا اوس چې برین ته اکسیجن سپلای هم ټیک نه ده ټیک شو جی او په دې سایډ باندې په نیک باندې څومره زیات سټرس دی نو تاسو خو د کېږي د سټرس ریلیف دپاره چې لکه زما دا سټرس ختم شي زه لږ ریچارج شم زه لږ فرش شم نو چې ستاسو کوم پوزیشن دی هغه داسې نه چې لکه هغه ستاسو باډي لکه ریلاکس کړي نو د هغې د وجې کله تاسو دا یو پوسچر دی که نه دا جي لکه اوس دا تاسو ګورئ دا اکثر او موسټلی خلک داسې وده کېږي جي لکه د بالغ باندې چې کوم دی لکه بالغ د دغه لاندې پکار دی بدن لاندې پکار دی دا نه چې لکه د سټ او د بازو په منځ کې دا بالغ پکار دی که نه دا مو انتهایی غلط ښه دا دویم ورپسې تاسو وګورئ جي دا لکه ستاسو په معده باندې ډېر غټ پریشر غورځي ډېر غټ په ډایجیشن کې ډېر زیات پرابلم تاسو خو نه وده کېږي چې داسې نه نو داسې موسټلی خلک داسې وي چې لکه په دا پوزیشن کې پوسچر کې وده کېږي او دې سره څه وشي چې په سټمک باندې دا اوس وګورئ لکه دا بل ورپسې لکه دا هم یو پوسچر دی پته ورته نی دا لاس وروستو کېښودل دا په اوږه باندې په هیپ جوینټ باندې سټرس دواړه لاسونه اوچت کېښودل نو چې دا داسې کېږي نو په اوږه باندې ډېر زیات سټرس راځي ورسره ما چې دې نه مخکې خبره وکړې چې دا دوه درې بالښت ایښي تاسو وګورئ دا سټ د دغه نه سیوا نورمل لیول نه سیوا اوچت دی اوچت دی نو د هغې د وجې څه کېږي چې ستاسو په هډ باندې ستاسو په پټې باندې دا ډېر زیات سټرس پرې باسي د هغې د وجې چې الټیمیټلی ستاسو په زړه باندې ستاسو په معده باندې دا ټول څیزونه ډېر زیات اثر لري هغه داسې چې کله تاسو د شپې روټۍ وخورئ او ویده شئ ټیک شو جي نو بیا چې بیا ستاسو ډیوټي ختمه شوه تاسو خو ویده شوئ خو دننه چې کوم سیستم دی هغه اوس خپله ډیوټي کوي هغه ډایجیشن هم کوي بغیر بالغ نه مو دي دا هم نه دی پکار جي دا هم نه دی پکار لکه بغیر بالغ داسې خلکو د کېږي ټیک شو جي نو لکه دا د موږ د ریسرچ مطابق چې لکه کم پوسچرز وي یا د خلکو نه موږ تپوس کوو یا زموږ څنګه څوک راشي نو د هغې مطابق چې وګورو لکه د هغې مطابق داسې دوه درې پوسټر دا دي چې پای کې زه وده شوې یم یو خو دې کې دغه ولو دا چې بغیر بالغ نه بغیر بالغ د هغې وجه دا وه چې ما ته کوم میک اپ آرټسټ دا ویلي چې یہ جو ډبل چینی دا دې سره ختمیږي نو ته بالغ نه بغیر وده کېږي نو ما ټول عمر بالغ سره خوب کړی نو ما شپږ اووه میاشتې دومره سخته تېره کړې ده چې بغیر بالغ نه که نه نو څو میاشتې په دې باندې چې بغیر ځکه چې ما خو ټول عمر بالغ سره خوب کړی ښه هغه بیا دا دی چې دا لاسونه شاته ایښي دي نو په داسې پوزیشن کې او نو زه چې کله بیمار وم نو هغه وخت کې داسې و چې زه به ځکه چې ته کله بیمار نو ته زیاتره پروت یې په بیډ باندې نو زه به ډېره زیاته ستړې شوم چې نور څه به نو ما به د خپل لاسونه داسې کېښودل که نه نه به هغې کې به زه خوب کېتلی وم او نو بس ما به وایي چې دا زویونه مې مات شول که نه چې کله به زما ځکه چې دا لکه دا اینډ رینج دی که نه د دې نه وروسته ستاسو اوږه نه ځي نو چې دا په دې پوزیشن کې نو بیا لازمي درد کوي که نه او دې کې یو پوسټر ځینې خلک چې دي بالښتونه د خپو په غېږ کې په خپو په منځ کې کېدي هغه وګوره مخکې پوسټر چې کوم دی اوس دا نه دی چې دا تاسو کومه خبره وکړه او دا پوسټر دا یو آیډیل پوسټر دی د وده کېدو ساینټیفکلی اوکې دا اوس مزید بیا ایکسپلین کوم چې لکه دا خو به دی کې که نه چې دا راته ووایه چې تاسو وختي د معدې خبرو که زموږ زیاتره خلک د معدې تکلیف لري نو د خوب کوم یو پوسټر تاسو وی چې هغه معدې دپاره ټیک نه دی هغه داسې چې الټا سملاستل دا د معدې دپاره ټیک نه دي ځکه چې تاسو الټا ملاسي په هغې باندې د پاسه بوج راځي هغې کې چې کوم کیمیکلز یا انزایمز ریلیز کېږي هغې ته هغه ټایم نه میلاویږي چې هغه هغسې هغه ډایجسټ کړي ستاسو فوډ بیا پلس چې کله په معده کې فوډ ډایجسټ شي نو بیا په انټسټاین کې هغه موو کوي چې لکه څه ته موږ لکه پښتو کې کولمې وایو نو هغې باندې د پاسه بوج راغلی تاسو په الټا ملاسي نو هغه د سره موو کوي نه او د هغې د وجې چې دی لکه مختلف بیماریانې جوړېږي چې هغه زیات سټې وکړي ستاسو په معده کې یا ستاسو په دغه کې کولمو کې نو هغې سره مزید بیماریانې جوړېږي پلس دا چې دی جی لکه اوس داسې به زه وم چې لکه رایټ سایډ ته ملاستل بهتر خبره ده ټیک شو چې ډېره بهتر خبره ده خو لیفټ سایډ ته چې څوک سملي هغې سره هم د معدې بیماري جوړېږي خو په دې کې یو بله خبره ده د ډېرو خلکو دا زړه چې دی که نه چې لکه اوس لکه هغه ټول تقریبا زه به داسې وم چې لکه په 100 کې 98% 97% د خلکو دا زړه لیفټ سایډ دی که نه لږونه کې لیفټ سایډ ته ځي ټیک شو څه پورشن رایټ سایډ ته ځي خو لکه موسټلی لیفټ سایډ دی خو په دې کې ورته ډیکسټوکارډیک ورته وایي هغه ټورډز رایټ وي لکه په هر 100 کې یو دوه درې داسې خلک وي چې د هغې زړه ټوټلی رایټ سایډ دی وایي شکر دی چې مونږ نو هغه رایټ سایډ دی نو هغو دپاره بیا په رایټ سایډ نه دی سملاستل هغو دپاره په لیفټ سایډ باندې سملاستل چې کوم دی لکه هغه ډېر غوره دي ځکه چې لکه دا خلک اکثر وایي یاره حاجي صاحب اوس وده شو او سهار مو چې مونځ له پاسه نو لکه وفات شو که نه یا لکه داسې وشو نه سره څه وکړي سوري سره داسې وشي چې لکه او ته الریډي مسله یي او بیا خو ته هغه دغه ما مې دې اوس وایي چې حاجي صاحب وده شو سهار مې چې پاسولو نو وایي چې دا ځای مې خوږېږي نو دا ډایرکټ بره ورسول هغه داسې د زړه مطابق وي او حاجي صاحب ولي بیبي ګله بیبي عجیب کېدی شي بیبي عجیب کېدی شي او لکه اوس خو نن سبا چې ینګ هلکانو جنکو ته هم دا پرابلمز راځي چې لکه
په لیفټ چې وده شي زړه ته څه پرابلم هغه ته داسې راځي چې پای باندې پریشر ډېر زیات دی ټوورډز داسې بل ځای چې کوم مسلز دي چې دا بیټ کوي هغې ته چې کوم مسلز پکار دي کوم لکه ګیپ پکار دی هغه نه راځي ځکه چې د هغې باندې بوج وي ځکه چې د زړه ته خو پوره دلته کې یو خانه دی یو کیویټي ده او دا خو زموږ د پیغمبر سنت هم دی چې په رایټ سایډ باندې کنه لکه دا اوس دا نو دا میډیکل دا اوس میډیکل چونکې ما ته نه پته زه ما ته یاد هم نه دي کله خو ما چې دا واورېده چې زموږ د پیغمبر سنت نو زما د عادت دی چې کله هم زه وده کېږم نو زه رایټ سایډ باندې ودرېږم که خوب کې چې ته کې لفټ ته اوښتی یم یا د هغې هغه بېله خو همیشه رایټ ته دی خو دا اوس تاسو میډیکل هم وویل چې نه دا ټول ریسرچز کېږي دا اوس پروف کېږي که نه جي لکه که موږ په دې خبرو غور فکر وکړو نو لکه د نن نه لکه چې کله نه زموږ لکه دین شروع شوی دی لکه هغې 1400 کاله یا وټ ایور څومره چې کلونه تېر شو هغه ټایم خو پوره یو شی دغه شوی دی لکه څنګه چې اوس لکه دا بدن دی اوس لکه جي زه به دا وایم چې لکه دا سټوډیو دی سټوډیو کې ډفرنټ مشینان دي کیمرې دي دې سره خپل یو مینول به راغلی یو اپریټر چې لکه دا به ته داسې استعمالوې نو د باډي سره مینول شته لکه موږ ته یو مینول لکه راغلی دی لکه دا به تاسو خو باندې موږ غور فکر نه کوو نو بس دا چې ویسټرن کنټریز پرې نه سبا ریسرچز کوي بیا موږ هغه کاپي کوو او بیا موږ خلکو ته وایو نو بیا زموږ لکه څنګه چې تاسو ته کلیک شو چې یار دا شی خو زه ډېر وخت نه فالو کوم لکه دا موږ ته زموږ په لکه په دین کې دا ښودلی شوي خو لکه هغې باندې موږ زیاتر خلک پرې عمل نه کوو صحیح ښه اوس دا راته وایي چې تاسو ویلي چې رایټ سایډ باندې وده کېدل دا غوره دی بالکل جی دا راته وایي چې کله سړی وده شي نو یا خو نیم مړي صحیح ځینې خلک یې وایي د هغه خوب چې دی ډېر ښه دی چې په کوم اړخ وده شي په هغه اړخ راپاسي خو ځینې زموږ غونده کې چې د بیډ په یو سر کې وده شي چې راپاسي بیا بل سر ته تلي که نه زه خو اوس خیر اوس ډېره ښه شم خو بړوږوالي کې یا دغه کې ما ته یا چې زه به یو ځای کې وده شم چې زه به راپاسم زه به داسې چا بوتل یم که نه نو دا زموږ غوندې خلک چې کوم دی ټوله ورځ ټوله شپه بیا په دې بیډ کې چې کوم دی ګرځي راګرځي په خوب کې نو هغې آیا دې دپاره هم تاسو به څه سجسټ کوئ څه ایکسرسایز دی چې آیا کم چې صحیح پوسټر د پاغي کې خپل باډي عادت کی چې وده شي جی بالکل دا چې جی لکه اوس ډېر خلکو دا عادت وي چې لکه هغې سایډ ډېر زیات چینج کوي ټیک شو جی هغې دپاره موږ څه پریفر کوو چې لکه په دې کې چې کوم آیډیل پوسټر چې ما خبره وکړه او دا اوس بیا راغلی یس لکه دا یو پیلو دلته د هغه لاندې سټ لاندې بل د نیز په منځ کې ټیک شو جی چې ستاسو په هیپ باندې دلته کې ډېر زیات پریشر نه پروزي صحیح ده جی دا ډېر آیډیل پوسټر دی اوس لکه تاسو کوم چې سایډ چینج کوي را چینج کوي بار بار دغه دپاره سي چې موږ وروستو دوه درې پیلوز کېږدو روان وړو هغه سي لکه دا اتوماتیکلی په باډي کې یو ریفلیکس سیستم چې دلته کله ریزسټنس ملو شي دی بیا په هغه طرف باندې نه ځي لکه تاسو څنګه وایي که نه چې لکه انسان خو نیم مړي لکه ستاسو په خپله خواښه کار نه کوي خو لکه ستاسو برین خو هغه ټایم اکټیو وي چې هغه ته معمولي ځای نه پته لګي چې ریزسټنس یې هغه هم په اکه طرف باندې بله جي لکه زیاتره خلک دا کمپلینټ کوي چې لکه د فلانې خړلیږي ډېر زیات خراټې چې ورته وایي که نه هغې سره دا دی چې لکه که تاسو په دې پوسټر کې وده کېږئ نو دا به ورسره کم وي بجای د دې تاسو سیده الټه ودی نو لکه ښه برابر خړه وي لکه خو چې دې پوسټر کې نو دا څیزونه به کم وي لکه اوس دا موږ ګیپ ډیفاین کوو چې د پیلو دپاره د شولډر او د غوږ درمیان چې کوم لکه پیلو به فټ کېږي که نه هغه دوره پکار دی دا داسې نه پکار چې لکه خلک دا پیلو داسې ډبل کړي ټیک شو جي یا داسې ځان ته کېږدي دا وګورئ دې ټایم کې څه شو دې دوران کې دا سټ چې دی لکه په بره باندې راغلی نو د دې د وجې سي په یو سایډ باندې ډېر زیات سټرس پروت دی ټیک شو ډېر زیات سټرس راځي په دې یو طرف باندې او وایي سر سي چې لکه ستاسو برین ته هغه عمره اکسیجن نه میلاوي ښه زیاتر خلک دا کمپلینټ کوي چې لکه دا دغه کېږي مونږ چې راپاسو لکه ډېر ګډوډ خوب مې ولیده ټیک شو جي دا ګډوډ خوب دا هم د بیډ پوسټر د وجې کېږي اف ان کیس که تاسو ښه پوسټر کې ملا سي ټیک شوه نو ستاسو د برین نه څه کېږي هغه ټایم چې کوم لکه ویسټ کیمیکلز وي یا ویسټ قسم کې دا سوچونه وي تھاټس وي هغه ټایم ډرین آوټ کېږي چې کله تاسو په رایټ سایډ باندې صحیح پوسټر کې تاسو که تاسو چارې مختلف پوسټر سره یا بار بار موږ څنګه د مخکې ذکر وکړو چې تاسو بدلوي را بدلوي اړخ نو ستاسو برین کې هغه ویسټ پروډکټ چې کوم دی هغه هغسې اوړي راوړي او هغه مختلف ریاکشنز کوي د هغې د وجې تاسو لکه بیا بیډ ډریمز هم راځي لکه نو دا چیز هم ډېر زیات امپورټنټ دی دا اوس ډېر آیډیل پوسټر دی زما ټولو کتونکو ته دا خواست دی چې لکه تاسو دې پوسټر ته وګورئ او په دې طریقه سره چې کوم دی لکه په خپله موده کېږي خپلو بچو ته خپلو مشرانو کشرانو ته ټولو ته دا دغه کوئ چې لکه صحیح ده اوس دا راته وایي چې د خوب دپاره وخت ځینې خلک څه وایي ځینې خلک څه وایي ځینې خلک وایي چې 7 ګنټې ځینې وایي چې 8 ګنټې ځینې خلک وایي چې نو تاسو څه پریفر کوو ښه جي داسې دی چې لکه د خوب دپاره آیډیلي لکه ساینټیفیکلی پروون چې کوم دی لکه 6 to 7 hours ده که نه یا لکه اوس موسټ کنټریز کې داسې کوي چې 5 to 7 hours هغې کېږدي خو زه به دا وایم چې لکه زموږ غونه کې ستاسو غونه کې چې کوم ینګ ایج خلک دی او لکه کوم لکه سټرګلرز دغه دي د هغو دپاره خو د 5 غنټو نه سیوا نه دی پکار ځکه چې د هغوی بیا عادت هم خراب شي بیا ډیوټۍ هم صحیح نه کوي ټیک شو چې هر ټایم ودي لکه نو هغه داسې دی چې لکه سستي راځي په بدن کې ټیک شو جي همداسې دی چې کومه ورځ ډېر خوب وکړي نو وایي چې دومره ډېر
سوست پای کنه کار ته به ډډې نه لګي بیا وای چې بیا پرې وته ایگزیکټلی نه بالکل صحیح وای نو هغه داسې دی چې لکه زه خپل ځانې د 15 غنټو نه سیوا چرېم ینګ پیشنټ ته نه پریفر کوم چې لکه ځکه که ته 15 غنټې نه سیوا خوب کې نو 2 غنټې خو دې هلته خرابې کړې بیا چې راپاسې 2 غنټې په دې سوچ کې چې ورګ اوس پاسم که پانسم چای وسکم کافي وسکم واټ ایور کنه لکه نو هغه یې کې دین 2-3 غنټې ولګم دا ورځ سوره ده سړی دومره ډېر کارونه دي لکه موږ ته ډېر کارونه کول دي لکه نو هغه دا و چې موږ نه پریفر کوو بل څه شي لکه پاور نیپ چې کوم چاینیز یا جاپنیز کلچر دی کنه چې لکه دا د 12 نه 1 په منځ کې یا د 1 نه 2 په منځ کې دا پاور نیپ اخلي هغه ټیک شو جی دا 10 to 15 منټس وی لکه 10 to 12 منټس 10 to 15 منټس په دې کې دا ویری کوي دغه ټیم یقینو کې چې تاسو ود شي لکه زه به دا کوم که څوک په افیس کې بس خاموشي جوړه شي په خپل ډیسک باندې سر کېږي ټیک شو جی که څوک لکه داسې چا سره ریسټ روم وغیرہ الته لاړ شي الته دا 10-15 منټس چې تاسو کې دا څوک لکه تاسو د پوره شپې خوب دا تاسو واپس ریچارج کړئ د دې نه بعد چې کومې غنټې پاتې په ورځ کې او که تاسو پای کې کم کار کول غواړئ یقینو کې د هغې به داسې فوکس داسې آوټپوټ او داسې رزلټ چې لکه یقینا بیا زمونږ د پیغمبر یس کیلولا زما اوس ذهن ته کیلولا یس کنه دا هم زمونږ د پیغمبر بالکل دی هغه مو چې لکه کیلولا روټه نه پس باغ کیلولا کوله کنه هغه ډېر امپورټنت ده نو که داسې ځونه مونږ فالو کوو چې لکه نو اوس ما سوي لکه معذرت لکه اوس مونږ خپله دغه طرف ته سټډي ډېره کمزورې ده لکه نه ته پکار چې لکه پکار چې مونږ سټډي مضبوطه وي خو لکه موږ داسې فیلډ نه تعلق ساتو چې موږ په ریسرچز او په دې څیزونو په بوکیش نالج باندې په دې باندې ډېر زیات دغه کوو یقین کوو که نه لکه دغه طرف ته ځو خو لکه څنګه چې تاسو د کیلوري دا پوینټ ریز کو نو لکه دا شی اوس د ډېر وخت نه په کولو کې خلک کوي لکه دا لکه اوس تاسو چونکې ډاکټر یې تاسو خپل میډیکل هغه کې تاسو ویل چې د دې امپورټنس څه دی تاسو د غرمې د پاور نیپ والی او یو وخت کې ما بیوټي سلیپ وی هغې غرمه زما بیوټي سلیپ به یوه ګنټه یا یوه نیمه ګنټه خو ډېر زیات وي دا ډېر زیات اوس د پته ولګېده چې نه 10 to 15 منټ سترګې پټول خپل مازغه رامول ځان رامول که نه ډېر دا دې کې ډېر غټ رول ادا کوي جی نو یو خبره بله دا کوم چې نن سبا د خلک هر سړی زه انزایټي ده او ډپریشن دی ما دا دغه دي په دې کې هم چې د دې پوسټر نه ډېر غټ رول دی لکه انزایټي ډپریشن لکه هر چاته کې منټل هیلث نن سبا لکه ډېر زیات د ډېرو خلکو ډسټرب دي چې روان دي او دا سچ روان دي لکه نن سبا لکه ملکی حالات شي فیملیز حالات شي لکه نور فاینانشل دنیا کې چې روان دي کنه لکه یا دا کووډ شو دا مختلف کیسونه نو ای سره دا دي چې لکه منټل هیلث د خلکو ډېر زیات ډسټرب دي هغه کې غټ رول څه شي ادا کوي که تاسو لکه سلیپینګ پیټرنز تاسو ټیک وي کنه نو تاسو چې کله اختیار کړئ او ود شي نو تاسو د مایند به ریلیکس کیږي اف ان کیس که دا هغه سي ني نو دا به الریډي په سټرس کې تاسو په سټرس کې پاسه ای کې بود کېږي ای کې پاسه ای کې بود کېږي ای کې نو انزایټي او دا منټل ایشو چې کوم دي هغه به تاسو ته جوړیږي اب راځي لیدونکو تم دا پته ده چې کله مونږ فرنیچر الو یا بیډ یا دغه ایون که ډیر خلک چې دی هغې ته د ملا تکلیف نه هغوی چې تاسو په ځمکه یا په تخته باندې چې دی وده شي خو کومو خلکو د چې نشته نارملی تاسو څه پرفر کوئ چې هغه بیا په هغې کې چې کوم بیډ کې کوم فارم دی یوز کوي یو د سپرینګ والا دی یو چې کوم دی هغه نرم والا دی څه شی دی تاسو څه پرفر کوئ چې څنګه پکار دی حاجی زمونږ داسې چې لکه اوس مونږ په سلیپینګ پوزیشن باندې یا په سلیپینګ پوسچر باندې خبره کوو په دې کې لکه مختلف راځي لکه دا اوس مونږ چې څومره ډسکشن وکړو دا مونږ یو نارمل سړي دپاره وکړو چې هغه ته نه نیک پین دی هغه ته نه بیک پین دی نه هغه ته څه د مهرې یا د ډسک ایشو ده نه ورته څه شیاټیکه یا کونسا ده کله چې په ډیسارډرز یا په ډیزیزز باندې خبر راشي کنه جی نو هغه پرسن ټو پرسن هغه شی ویری صحیح ده ټیک شو جی پرسن ټو پرسن او ایج وایز او دا هغه ویری کوي د نارمل خلکو د پاره چې کم دی لکه مونږ فوم نه ډیر نرم نه ډیر سخت ټیک شو جی اوس داسې ده لکه ډېر سخت هم نه دی پکار ډېر سخت هم نه دی پکار جی هغه داسې کنه چې لکه یو پوزیشن ته موږ ایکسټنشن ته د باډي تاسو په سختوالي کې بیا ځي لکه داسې پروستو ځي چې کله نرمي نو هغه باډي په فلیکس کېږي لکه په مخ کې راځي لکه زه به دا وایم چې زموږ په کور کې کوم د پړو دا کټونه دي هغه ډېر بهترین شی دی خو چې هغه ټایټ وي اجنه چې ته پکې کېنه هغه لاندې ژولئ چا ژولئ نو لکه ملا دې هم تباه کوي خدایا نو خر کې وړم که نه نو چې زه مور سره چېرته لاړم نو زه په دې کټ کې کېناستم نه وړه به مو نه وه د بون کټه به لاندې لاړو خپې ځمکه باندې وایي ښه هغه خو سړي له خوند ډېر ورکوي جي چې لکه اوس لکه څنګه د ګرمۍ موسم سړی چې ساګ مې وخوړی شملې مې اوس کړی په جولای کټ کې پرېوتی دی د توت سوري ته لکه هغه خوند خو ډېر کوي خو لکه هغه صحیح نه دی بل چیز به دا چې لکه فومونه د سپرینګ دا میټرس موږ بالکل نه ریکمنډ کوو دا بالکل ټیک نه دی جی صحیح ده په دې کې چې کوم دی اوس لکه د اورتوپیډیک فومز راځي
اورتوپیډیک فورمز هارد فورمز وي ټیک شو جی هغه څه شی دی چې هغه زیاتره لکه خلک مونږ هغه چاته ریکمنډ کوو چاته چې د بیک پرابلم وي د نارمل سړي لپاره هغه مونږ نه ریکمنډ کوو که د چا عادت وي د اول نه په سخت هغه باندې خو صحیح ده ویل اینډ ګډ ادروایز نه چې چا سره په کور کې نرم میټرس وي که نه جی د مالوچو طلایي ني چې کوم پخوا به طلایانې وي نو هغه څه دی هغه د خپل فورم د پاسه دی بچاو کې ټیک شو هغه فورم چې کوم دی هغه به نرم رول ادا کوي د مالوچ د طلایي دا سخت دی په دې کې ثاني د مالوچ سخت دی اب هغه دا کوي نو هغه د لپاره دا یو آیډیل چې دی چې د خپل د میټرس ته پاسه د مالوچ د طلایي واچي او په هغې باندې خپل خوب دا کوي د نارمل سړي دپاره جي زه یو ځل بیا منشن کوم چې چاته د بیک وغیره پرابلم وي د هغه دپاره نه د هغه دپاره ډفرنټ فورمز دي د هغه دپاره هغه دی لکه ویری کوي د کنډیشن ټو کنډیشن وایز لکه داسې نه ډېر خلک صوفه کې موده کېږي اوه جی هغه خو طبیعي پوسچر هغه خو نه دی پکار جي هغه بالکل نه دی پکار صوفه کې چې پروت وي لکه تاسو ته پته نه لګي چې زما په دې ځای باندې زیات سټرس دی مثال کے طور پر که داسې اوده دی ټیک شو جي په دې کې ګنټه تېره شو دا تېره شو دا په صوفه کې اوده کېدل یا غلط پوسچر چې څومره مونږ دا اوس تاسو مونږ ویډیو کې مونږ کتل تاسو ویله آیا دا انجریز په باډي کې جوړې او که انجریز جوړې کم انجریز ښه جي داسې دا لکه دا باډي چې دا چې کله په نیوټرل پوزیشن کې کنه لکه چې تاسو په سټانډینګ کې ټیک شو جی په سټانډینګ کې نو تاسو د باډي په یو نیوټرل پوزیشن کې ده په دې بنا چې کم د دې ځای نه سنټر اف ګریویټي لکه چې کم شروع شي هغه د کسي قوت کشش تر ځمکې پورې هغه سي ټیک شو جی که تاسو داسې معمولی لکه په ناسته یا په ملاسته باندې پوسچر چینج کړئ نو د هغې چې کم ویټ ډسټریبیوشن د ځمکې طرف ته کېږي هغه ډفرنټ شي اوس لکه زه په دې پوزیشن کې مثال کے طور پر ودیم نو زما په دې طرف باندې زیات بوج دی په دې طرف نه دا ځای ایزي دی نو زه چې ډېره موده داسې یم که نه مثال کړو کلونه په دې کې تېر شو زما عادت دی داسې نو څه به وشي چې زما په سپاین کې به چینجز راتله شروع شي دا سپاین هم یو طرف ته ځي دا لکه ډېره امپورټنټ خبره ده یو اکثر خلک وایي یاره 15 کاله مخکې نیغ م خو سره ته یار دوست چې تاسې کوږ ګرځئ یار ما ته ځان نیغ ښکاري خو بیا هم هغې راته کوږ ګرځي هغه سي چې د هغه د سیټینګ یا د هغه د سلیپینګ پوسچر برابر نه هغه یو طرف زیات استعمالوي ټیک شو چې بل طرف نه استعمالوي نو څو چې د دې طرف دا مسلز ټایټ شي او دې طرف دا رو اوږدېږي هغې کې ویر اینډ ټیر کېږي هغه اوږدېږي ټیک شو چې نو هغې د وجې دا پرابلمز راځي چې کله دا دغه شي نو ستاسو د معدې انګل ډسټرب شو چې هغه کوم نیچرل انګل باندې و د هغې هغه انګل ډسټرب شو د هارټ هغه انګل ډسټرب شو نو ټول سیسټمیټیک ایشوز تاسو ته بیا راتله شروع شي دې سره سره نو دا لکه د دې خبرې خیال ساتل او ماشومان چې کوم دي او جو هغه زه دا یم چې لایک خیر خو چې واړې خو ډېر واړې چې کم لږ لوی وي او هغوی باید څنګه دې پوسچرز کې مور پلار عادت کی هغې دپاره هم دغه پوسچر دی کوم چې تاسو موږ ته وویل که نه کوم د لسو کالو نه کم ماشومان یې که نه جي د هغوی خو لکه لږ ډفرنټ دی هغوی خو د خیر ډاینامیک پوسچرز کې دغه کېږي ټیک شو د لسو نه که لوی دي چې لسو نه چې کله لوی شي نو هغه بیا دا پوسچر پکار دی هغه الګ دی که هغه جینۍ دغه پوسچر ولا ډېر زیات لازمي دی هغې کې دا دی چې لکه چې کم واړي نو هغه چې ښه دی لکه چې کم سایډ باندې ویټ راځي کم زیات استعمالېږي سوره ډاینامیک موومنټ چې کېږي هغې دپاره ټیک دی لسو کالو نه بعد څو شي چې لکه تقریبا لکه اډوکې هارټ پټې مټې دا څیزونه پخېده شروع شي نو بیا پکار دا دی چې لکه په دغه پوسچر موږ دواړه خو لسو کال نه لسو کال نه لوی یو که نه نو موږ دپاره خو دا پوسچر دي د دې نه مخکې چې کوم دا ویډیو کې خو دا آیډیل پوسچر چې دی نو هغه دی ډاکټر برهان ډېره زیاته مننه چې راغلی تھینک یو سو مچ دا هغه وړې خبرې دي چې هغه مونږ په فیوچر کې یا مستقبل کې مونږ نه لوپټې خوا ته غورځېږي که نه چې داسې چل وشو نو هغه دا چې په فیوچر کې زمونږ باډیز چې دی د ډېرو څه ورته وایي چې انجریز چې کوم انسایډ کېږي د هغې نه بچ کوي څنګه چې دا وي سپاینل کارډ چې هغه ډېر زیات امپورټنټ دی د انسان دپاره زړه ډېر زیات امپورټنټ دی معده ډېره یعنې د بدن هره حصه نو که موږ خپل پروسس وکړو نو موږ له به خوب ښه راځي او زموږ بدن به ښي او موږ به داسې د څه بیمارۍ سره هم نه مخ کېږو نو همدې سره یو ورکوټې شان د معلم بیا واپس راستانه کېږو په خیر پخیر علی ستړي مشئ پخیر پښتونخوا ته لیدونکو دا زموږ نننی پروګرام چې تاسو ولیده او تاسو ته به دا وخت زموږ د سوشل میډیا چې کوم د هم پښتون سوشل میډیا هینډلز دي تاسو ښکاري د فیسبوک او د انسټاګرام او هغې سره زموږ چې کوم ویب سایټ دی د هم پښتون د هم پښتون یوټیوب چینل د هم پښتون ټویټر چې کوم آی ډي د هغه ټول تاسو دلته ښکارېږي او زه یم چې زما دا ښایسته
ډریس چې کوم دی د باره کې موږ تاسو مخ دا زموږ واتس اپ نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري او زموږ کانټیکټ نمبر چې کوم دی هغه تاسو ښکاري په سکرین باندې که تاسو غواړئ چې زموږ هم پښتون کې تاسو برخه واله د سیلفیز ویډیو د لارې یا هم د ښایسته پکچرز د لارې او یا هم تاسو سجیشن څه پوښتنه لرئ نو هم موږ سره شیر کولی شئ موږ سره کانټیکټ کولی شئ د واتس اپ نمبر باندې او د ایمیل ایډریس باندې او لیدونکو تاسو دا وخت ګورئ چې ما ښایسته ډریس اچولی دی او دا ما دپاره چې چا تیار کړی دی نو هغه تاسو دا وخت ګورئ دا یو برانډ دی او که تاسو غواړئ چې تاسو دپاره هم داسې ښایسته ډریس ډیزاین کړي نو تاسو د نه مخکې زموږ کوم واتس اپ نمبر او ایمیل ایډریس زموږ خویندې یا څوک هم چې دي هغوی په دې باندې موږ سره رابطه کولی شي لیدونکو زموږ پروګرام به چې دی نو نوي سواله ځکه د محرم ورځې شپې دي نو ډېرې بختورې ورځې شپې دي او کوشش وکړئ چې عبادت وکړئ ځکه چې د فرض مونځ نه پس غوره مونځ چې کوم کېږي نو هغه د شپې تهجد دی او د فرض روزو نه وروسته چې کومې روژې ډېر زیات ثواب لري هغه د محرم روژې دي نو د چا صحت چې اجازه ورکوي ځکه ګرمي ډېره زیاته ده زه به دا هر چاته نه یم ځکه صحت اول مهمه دی صحیح د هغې نه وروسته که صحت تاسو اجازت درکوي تاسو ښه او تاسو په دې ګرمۍ کې بهر ډېر زیات نه وځئ نو که دغه روجي وساتئ نو دا به ډېره زیاته غوره خبرې خو موږ په دعا کې مه هېروئ نو اوس تاسو نه اجازت غواړم او انشاءالله بیا تاسو سره میلاویږم د یو 2 ورځو د چوټیانو نه وروسته صحیح ده نو لوی الله مو مل شه د الله په امان